السلام علیکم. نوی ویډیو سره ستاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ. ژوند په موضوع کې به وي دوستانو. پېښور سوریځۍ کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده. په ارتکاب کې ناست هلک ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو. دوستانو 4 کسان په ارتکاب کې ناست وو چې هغې کې 2 هلکان وو. هغه 2 هلکانو یو بل سره په ارتکاب کې خوله ووهله. هغه یو کس خپل کور ته ورور ولېږو، تمانچه یې پرې راوړله او هغه کوم کس چې ارتکاب کې ورته خوله وهلې وه هغه یې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو دا واقعه څنګه رامخته شوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. قیامت په ولې نه راځي؟ په جومات کې قتلونه کېږي د ارتکاب په وخت کې. دوستانو هغه کس چې په ارتکاب ته ناست دی د مور او پلار په دواګانو باندې راووتو. مور او پلار ته ویل چې د اختر په شپه به میلاویږو، خو دوستانو هغه اختر شپه پرې تېره شوه او دغه ظالم ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو پېښور سروضه کې دا واقعه رامخته شوې ده چې یو ظالم خپل ملګري چې ارتکاب ته ورته ناست دی هغه یې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. په څه وجه باندې قتل کړو؟ وایي چې دې ملګري مې په ارتکاب کې دنیاوي خبرې کړې. ما په دغه دنیاوي خبرو باندې ډېره زیاته غوسه راغله. ما ورته وویل چې دنیاوي خبرې مه کوه. هغه ویل ستا ما کې څه کار دی چې موږ هر یو څنګه خبرې کوو. خو ما په دې خبرو ډېره غوسه راغله. خپل ورور مې تمانچې پسې ولېږو او ډېر زیات په بېدردۍ سره یې وویشتو او قتل مې کړو. دوستانو پولیسو ته پکار دی چې دغه ظالم سړي ته ښه بدترینه سزا میلو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.